د منځ متعلق خو معافی بالکل نشته. منځ خو به تر هغې پورې ته کوې چې څه پورې طاقت دې وي. که په ولاړه نی په ناسته وکړه، که په ناسته نه شي کولی په ملاسته وکړه، په اشاره وکړه، خو منځ به نه پرېږدې قطعا. او که داسې حالت په انسان راغی چې هغه بالکل په مانځه پوهېږي نه، بېهوشه دی، نو د پنځو منځونو یا د هغې نه زیات منځونه به په دې حالت کې تېر شو، نو د هغې په اړه قضا هم نشته او کفاره هم نشته. د پنځو نه چې کم سړی بېهوشه شو، دوه یا درې منځونه د هغې قضا به وکړي. خو که پنځو ته یا د پنځو نه زیات به بېهوشي راله، ده ته بالکل پته نه لګي، د په مانځه پوهېږي نه، نو بس دا مونځ ته بیا ساقط دی، بیا کفاره هم نشته دی. خو تر څو چې په مانځه دی پوهېږي، نو د سترګو په اشاره به یې کوي، خو کوي به یې خامخا. خدای دې مسلمان وساتي چې مونځ ته قضا کېږي. خو که بیا هم د چا په ذمه منځونه مړ شوی دی او منځونه قضا دي، نو وارثان له پکار دي چې د یو منځ په عوض کې یوه سرسایه ورکړي، یوه فدیه، په کم 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت. دا د یو منځ کفاره ده. یقین سره نشو ویلی، خو ممکن ده چې رب العالمین ورته معافي وکړي. ممکن ده، ګورې په یقین سره موږ نشو ویلی چې دا کفاره ته ورکړه او سره پلار غاړه ورپرې خلاصه شي. ولې هغه په خپل ژوند خو غاړه نه ده خلاصه کړې، هغه په خپل ژوند خو تا ته وصیت نه دی کړی. که هغه وصیت کړي چې ګوره زه خو مرم او په ما منځونه دومره پاتې دي، یا زیات یا کم، او تاسو مهرباني وکړئ زما د منځ هغه فدیه ورکړئ، نو بیا تاله پکار دی چې ولی ورکړئ، بیا به خدای غاړه خلاصه کړي. دا خو هغه وصیت هم ونه که مړ شو، په خپل ژوند یې ورکړی نه دي، بچو له یې مال ډېر کړی، ظالم ظلم کړی دی. بیا هم پکار دی چې وارثان د هغه په مال کې د هغه غاړه خلاصه کړي. ممکن ده چې رب العالمین ورته خیر وروسوي.